دا ویلي دي زما په خوله هم دا خبره نه راځي چې د جاوید نه تاسو طلاق اخیستی دی. دا دروغ دی، دا ټول خلک دروغ وایي. په خیر راغلی، زه یم لانجمار. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته د پښتو یو متل ووایم، وایي عادته بلا په بسم الله نه اوړي. اوس دې ځای کې به تاسو دا سوچ کوئ چې د دې متل څه مطلب دی. د دې متل مطلب دا دی چې که یو کس په ځان باندې خلک سوروي او موږ ورته نصیحت وکړو چې په ځان باندې دا خلک مه سوروه، دا نه په اسلام کې جایز دی او نه په پښتو کې، نو هغه بیا هم د خپل عادت نه ناوړي او زموږ د نصیحت کولو باوجود په ځان باندې خلک سوروي او خپله شاپې ګرموي. همدغه شانتي مثال زمونږ د دې ډمانو دی. کنجرتوب، بېغیرتوب، فحاشي، بېحیایي، زیناکاري، مکاري، دروغ، دا هر څه دي د لګانو ته د مور پلار نه په میراث کې پاتې شوي دي. خو د دې هر څه باوجود که موږ دیو ته چېرته په سمه خوله ووایو چې یار پلیز دا کنجرتوب او دا فحاشي بنده کوي، دا حرامه ده، نو دیو بیا ردې بدې شروع کړي او فتوې راواخلي وي په کوم کار کې چې د سړي نه خوله وځي هغه کار حلال وي. وایي چې په کار کې د نه خوله لاړه شي که نه، په کار کې د نوي خوله لاړه شي نوی هغه حرام نی هغه حلال. نو زه دیو نه لږ دا تپوس کوم چې خوله خو د سنی لیون نه هم وځي، خوله خو د راکی ساونت نه هم وځي، خوله خو د میا خلیفه او د جونی سینز نه هم وځي، نو آیا دا حلال دي؟ زه خیر دی ټایم کې به دا خبرې لږې سایډ ته کو او خپل مین ټاپک ته به راشو. په تېره شو ورځو کې په سوشل میډیا یو ویډیو وایرل شوې وه، په کومه ویډیو کې چې جاوید فضا نومي یو ډم، دا خو تاسو ټولو ته پته ده چې د ډم مطلب وي کنجر، بېغیرته، رزیل، حرامي وغیره وغیره. هغه دله په هغه ویډیو کې خپلې ښځې نازیه اقبال له طلاق ورکوي. اوس ټولو ناول خو به تاسو دا سوچ کوئ چې ما جاوید فضا ته دومره ردې بدې ویلې او نازیه اقبال ته ما څه ونه ویل، نو آیا نازیه اقبال ښه ښځه ده چې ما ورته څه ونه ویل؟ نو نه نه بھائی، نازیه اقبال خو د جاوید فضا نه 2 ګوتې زیاته حرامنه، رزیل او کنجره ده. رښتیا دې وویل. هغه ځکه چې تاسو ټولو ته پته ده چې ډېر رزیل یو ډېر غټ گیم شروع کړی و. اصل کې جاوید فضا یو افغانی دی او هغوی دا کوشش کوه چې زه په څه چل د پاکستان نیشنلټي واخلم، خو کله چې جاوید فضا ته د پاکستان نیشنلټي میلاو نه شوه، د هغه وخت نه بعد دې رزیلانو د پاکستان خلاف سازشونه شروع کړل. خو د دې دپاره دیو ته د لندن د نیشنلټۍ ضرورت و. نو چې کله دیو په لندن کې د نیشنلټۍ درخواست ورکو، نو هغوی ته تپوس وکړو چې ولې آخر داسې څه مسله ده د کوم په وجه چې تاسو د لندن نیشنلټي غواړئ؟ نو هغه ټایم د دیو جواب دا چې پاکستان کې امن نشته، هلته ډمانو له عزت نه ورکړی کیږي، هلته موږ ته خطره ده، ځکه موږ د لندن نیشنلټي غواړو. به هر حال د دیو هغه گیم کامیاب شو، دیو ته د لندن نیشنلټي میلاو شوه. خو کله چې دیو ته د لندن نیشنلټي میلاو شوه، هغې نه بعد بیا دې سرعام په میډیا دا بکواس شروع کو چې پاکستان کې امن نشته، پاکستان کې د ډمانو عزت نشته. پاکستان زما خاوند ته نیشنلټي نه ورکوله، بل هلته داسې سیفټي نه وه، نو یو فنکار ته هم هلته کې امنیت نشته. نو زه دې رزیلې ښځې ته دا ویل غواړم چې د پخې ډمې لور تاله دا دومره شهرت چا درکو؟ خو پاکستان درکو کنه. تاله دا دومره مال دولت چا درکو؟ خو پاکستان درکو کنه. نو نور څه وکړو؟ په ځان دې واچو که موږ در باندې سواره شو چې ته اوس لندن ته ځې او هلته سرعام په میډیا وې چې پاکستان کې امن نشته، د 100 روپو دپاره دې په پاکستانیانو دا خپله بغرۍ شلولې ده ځکه په پاکستان کې امن نشته. رښتیا دې وویل. دا خو د دې هغه بېغیرتۍ وي کومې چې دې د پاکستان خلاف کړي دي، خو اوس یې راځو لږ هغه بېغیرتو طرف ته کومې چې دیو د اسلام خلاف کړي دي. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې په تېره شو ورځو کې د دیو یو ویډیو په سوشل میډیا ګردش کاوه، په کومه ویډیو کې چې جاوید فضا نازیه اقبال له 3 طلاقه ورکړي او ورته صفا ووایي چې نازیه اقبال زما او ستا په منځ کې هره رشته ختمه شوه، اوس ما او تا د یو بل هیڅ هم نه یو پاتې. د کم په جواب کې چې ورته دا چلیدلې ښځه ووایي چې بالکل ټیک ده، خوښه مې ده. د ټولو ناول خو دیو له دا پکار نه و چې د طلاق په ټایم کې ویډیو جوړه کړه او بیا یې هم هغه ویډیو سوشل میډیا له ورکړه. دا ویډیو په سوشل میډیا هر انسان وکته، د ماشوم نه واخله تر بوډا پورې، او د ټولو په ذهنونو دی ویډیو غلط اثر وکړو. معاشرې ته ترېنه څه فایده ونه رسېده، خپل ځان یې هم وشرماوه او پښتانه هم وشرمول. خو زه خیر د دې ځای پورې مې بیا هم ذهن څه لږ ډېر کار کاوه، خو په دې 3 مخپه مې ورته درد د هغه ځای نه راغی کله چې نازیه اقبال په کال یو سړي ته وویل چې دا خو 3 طلاقه نه و، دا خو 1 طلاق او 2 طلاقه اوس هم پاتې دي، که چېرته 10-20 کاله پس بیا د دې زړه زمانه بد شو نو بل طلاق به راکړي. نو د انډۍ لور دا دین تا جوړ کړی دی که ستا هغه دله میړه جاوید فضا جوړ کړی دی چې ځان ته هم پکې لارې پرېښي دي؟ ولې جاوید فضا باندې چا تمانچه ایښې وه چې ته نازیه اقبال له 3 طلاقه ورکه؟ یا هغه ټایم دی کې
تل چې دې تعالی 3 طلاق په یو ځل درکول دې دلاله پکار و چې اول یو طلاق درکړې او بیا یې سلګ وخت سوچ کړی وې چې آیا زه ټیک کوم که غلط چې بیا یې ذهن څه ویلی وې نو هغه به یې کړی وې بالکل زه ټیک ویلې اوس یې تعالی 3 طلاق درکړي دي او که اوس تا سره سملی نو لکه د خپل خور سره چې سملی اسی غیرت خو تاسو لشته هم نه خور مور ترور دا خو تاسو اډو پیژنئ نه خو اوس دا ټایم ټوري دنیا ته پته ولګېده چې نازیه اقبال کې شی تلی دی زما مطلب نازیه اقبال طلاقه شوې ده نو اوس هم د هغه خاوند سره دوباره سملاستل تا دپاره بالکل جایز نه دي دا دین د څه لنډه بازار نه ده چې څه ستا خوښ شي هغه ترې راواخلې او څه دې بدې شي هغه پرېږدي مونږ ته خو د مخکې نه پته وه چې ته به شرمېږې او په وړو کې نه په غټ شرم به شرمېږې هغه ځکه تا چې په کم تالي کې خوړلې وه هم په هغه تالي کې دې امتیازې وکړې کم ملک چې تاله دا دومره شهرت درکو هم هغه ملک پسې تا ردې بدې شروع کړې هغه کلتور پسې تا ردې بدې شروع کړې دا خو لا نری نری باران دی ته خو به اوس نوره هم شرمېږې د خیره او هم هغه کسان به در باندې اوس لاړې توکي کومو کسانو چې بس تا یوې یوې سندرې ته څپېړې پړکولې د نیوټن بابا یو لاده وي د هر ایکشن ایکول او اپوزیټ ریاکشن ضرور وي تا چې کم ایکشن اخیستی د دې په بدل کې ستا کیریر لاړ ختم اوس هغه غټې پوکاڼۍ نه هغه خلک چې درې مخپې دپاره استعمالوي اوس هغه پوکاڼۍ خرڅوه چې ورځ دې ښایي او رښتیا شپې دپاره به څه کې اوه رایاد شو راته داسې کار وکړه چې خلکو له بادرنګان رنګي کوه چې د ورځ سره سره د شپه هم ښه وي دم سړی لا او بے غیرته سړی لا په نورو قومونو کې عزت او چاحت وي او په پښتنو کې بالکل نه هغه ځکه چې پوره دنیا دا تسلیم کوي چې پښتون په غیرت کې د ټولو نه مخکې دی او بیا هغه پښتون د کم تاریخ چې پوره دنیا ګوري هغه د داسې ډمان او تابعداریو کې کم ډمان چې الټه د هغې پښتو شرموي او د پښتو په کلچر کې هغه بې غیرتۍ کوي کومې چې چېرته مخکې نه دي شوي نو زه یم هغه کس به پښتون نه وي ټولو نه اول به موږ د اسلام لحاظ کوو ولې چې اول موږ مسلمانان یو هغې نه بعد به د خپلې پښتو کلتور خپلو او دا داسې ډمان چې دا کمې نخرې کوي دا نه په اسلام کې شته او نه په پښتو کې نو د دیو نه نفرت کول په موږ ټولو فرض دي او چې کم پښتون د داسې کسانو سپورټ کوي یقینا هغه به پښتون نه وي بلکې یو جولا به وي دا زه نه ویم دا زمونږ پښتو زمونږ مشران وایي که نازیه اقبال لندن ته لاړه شي او که امریکې ته لاړه شي خو دې ځان ته پښتانه ویلې ده او دې له دا بالکل پکار نه دي چې دا هغه کارو کې په کم کار چې پښتانه پاتې راشي د خوشحال خان خټک بابا یو شعر دی وایي نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو بس د یار ویډیو ډیره نه اوږدو د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زمونږ یوټیوب چینل لانجمار لازمي سبسکرایب کړئ او ورسره زمونږ د فیسبوک پیج وزټ هم وکړئ نو اوس به درنه زه اجازت غواړم په نیکسټ ویډیو کې به میلاویږو د هغې پورې د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د خدای په امان